بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اوس منګه پرون سبق کې دوه خبرې کړې وې. صرف یو دا خبره کړې و چې د فعل ماضي موږ څلور قسمونه لیکلو: فعل ماضي مثبت معلوم، فعل ماضي منفي معلوم، فعل ماضي مثبت مجهول او فعل ماضي منفي مجهول. تاسو تمہارا خبره کړې و چې مخکې سبق چې کوم موږ ویلې ده اصطلاحات موږ ویلې دي، نو پای کې ماضي موږ زده کړې چې ماضي څه ته وایي. आवाज مال راکوي. او دا خبره هم مخکې په اصطلاحاتو کې کړې ده چې معلوم څه ته وایي او مجهول څه ته وایي. معلوم څه ته وایي چې پای کې کارکونکو څه وي معلوم. مجهول څه ته وایي کارکونکو نه معلوم. بیا دا خبره هم موږ کړې ده التګي چې مثبت څه ته وایي او منفي څه ته وایي. مثبت یو کار د کېدو خبر به کول شي او منفي پرون ما تاسو سره دا خبره کړې و چې اوس په دې کې نوې سبق نشته ده، خو صرف دغه یو ځای کول دي. نو وی چې دا موږ یو ځای کوو نو فعل ماضي مثبت معلوم، فعل ماضي منفي معلوم، ماضي مثبت مجهول، ماضي منفي مجهول، دا به موږ ته معلوم شي. نو موږ به بیا یو تعریف کوو چې فعل ماضي مثبت معلوم دي ته وایي چې باغی کې په تیر شوي زمانه کې د یو کار د کېدو خبر ورکړل شوی او فاعل معلومي. پوه شئ؟ او منفي معلوم چې د یو کار د نه کېدو خبر به ورکړل شوی او فاعل معلوم. او مثبت مجهول چې په تیر شوي زمانه کې د یو کار د کېدو خبر ورکړل شوی او فاعل معلوم نه وي. او منفي مجهول نه کېدو خبر ورکړل. دا خبره تاسو ته واضحه شوې وه. دا خبر تاسو ته واضح شو. ټیک شولا. دویمه خبره موږ په پرون سبق کې دا کړې و چې موږ گردان د صرف کبیر از د کړو چې هغه موږ وی ضرب ضرب ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتي ضربتما ضربتونا ضربتو ضربنا. ټیک شولا. ها ښه. اوس نن موږ څه چل کوو تاسو ته کیا چې مخکې ورځو کې موږ په دویم سبق کې په دویمه حصہ کې او په څلورم سبق کې په دویمه حصہ کې موږ یو کار کړو. آی کې موږ دا ویلو چې لکه په هر صرف کبیر کې څو سیږي دا 14 سری په څو قسمه باندې دي؟ په 3 قسمه باندې. کم کم دي؟ غائب حاضر متکلم کنا. ها بیا موږ ویلو چې په هر شپږو کې اولنې 3 سری رسي او رسونه 3 سری رسي دا مؤنث. بیا ما تاسو ته ویلو چې په هارو دریو کې اولنۍ صيغه ده صحیح، درېمه صيغه ده صحیح او درېمه صيغه ده صحیح د جمع. اوس په څه چل وکما چې هغه طریقه کار بزان ته اوس بیا ولیکما. نو ما وی چې موږ ځان طریقو نو لاول بز غایب سو پیری لیکما وای درې پیری ولیکي وایي سو پیری ولیکما شپږ پیری ولیکما. دا ما شپږ پیری ولیکو کنه بھائی. ها صحیح شولا. د شپږ پیری ما ولې ځکه چې په هر گردان کې اولنې شپږ صيغې رسوي بیا به رسونه شپږ رسوي د حاضر وي. رسونه شپږ به رسوي د حاضر وي. نو زه به ځان ته شپږ پیری سولې کوم بھائی حاضر بولې کوم و مې کو کنه. دو پیری به ځان ته سولې کوم متکلم بولې کوم. بیا موږ ویلو چې په هر شپږو کې اولنې 3 صيغې رسوي سو الاولنی دریو سره ما مذکر ولیکو و مې لیکو کنه. ها د الاولنی دریو سره مذکر ولیکو کنه او د اخرنی دریو سره بس ولیکم مؤنث ټکی ولیکم. سب ولیکم. خدا ما تاسو دې چې تاسو بخې طرف ته بلیږئ که ګس طرف ته تاسو بخې طرف ښه خې طرف ته ومه لیکو ګس طرف ته باندې لیکو. صحیح شولا. بیا موږ ویلو چې په هارو دریو کې اولنۍ څنګه به صحیح واحد نه پیژنم په څو باندې دلالت واحد او تثنیه او جمع په دریو باندې هم کوي او د دریو نه په سیوا باندې هم کوي. پوه شئ؟ ما تاسو ویلو چې د غایب څو څه دي او د حاضر څو څه دي او د متکلم څه څه دي. خو د متکلم د اولنۍ صيغه د څو صيغو کار کوي. یو د واحد
مذکر کار کوي او بلو د واحد مؤنث کار کوي او دا دویم صيغه د سوسو کار کوي د کمی تسنیه مذکر تسنیه مؤنث جمع مذکر او جمع مؤنث نو دا په اصل کې اتلس دي اتلس دي خدا متکلم دا د شپږ په سو باندې بدلی شي په دوو باندې په سو باندې بدلی شي په دوو باندې بدلی شي دی باندې پوښوي دا څه دي پوره ها وس دا کار مخکې مونږ کړه کنه نه وې دا کار دا زوړ کار دی کنه ګوره ما تاسو ته دا خبره کړې چې یو پیری دی یو څه دغه کنه نور سبحانه تعالی بهر ځای کې کار درکې د مرګ پورې خو د ځي مورې ما د قیامت کې د ځي مور نه مې په قبر کې بدل کار درکې کنه درکې او د مرګ پورې ان شاء الله تعالی فائدہ درکې دا وس مونږ دې چل کو کنه چې برون مونږ گردان از دکړه کنه وس دغه گردان تر اوره دلته کې ولګو بیا به دریم کار مونږ کوم دا ټول جوړ کار دی لکه زره نسورانه ولیکم کړه زره بنه ولیکم کړه فتحانه ولیکم کړه دا نسورانه به ولیکم ځه چې په کتاب کې نسوره لیکل نه نسورو ها دا دغه نه ویلې مارکر نه ویلې ها ته ورته لګی دا جوړ سور مارکر دی کبه دې باندې دا کینو نه مارکر نه ویلې نو ځکه دا وزن لري دا د خاري نسوارتا نسوار دا لکه چې دې د بسې واچو اسرزا نسوارتا نسوارتما نسوارتم نسوارته نسوارتما نسوارتن نصرتن تا مارکر ته سبسیه چولې شي کنه شي شو کا چولې شي نصرتو نصرنا شو کا چولې شي ها ډېر شي دي ماشاءالله د جوکا دې مارکر ته صحیح واچو د اسرا کنه چې دا تاسو تخکاری دا بل مارکر نه ویل دا ورته واچو تاسو پوښتنه به خبره باندې بار وروي دي کې بار کارپټ بس راګي ځان بس راګي بار دراټه پدې باندې تاسو پوښوي د دې سره اوس بل خبره وره دا ولا هو د دې سره اوس دا لګډې را کومه زما وته اوس موږ څه چلو کول اول موږ گردان ته کم پور موږ یې کړو دا کو مخ تاسو ټیبل زه وکړو هغه لیکو وس ال د کی تاسو یو خبره کړې و چې ما تاسو په پښتو کې د دې معنی ویلې چې د واحد مذکر غایب څه معنی ده هغه یو سړی او د واحد متکلم څه معنی ده ولګه فکر کوا واحد متکلم زه یو سړی یا یو خزه تاسو ټولې خزه جمع مؤنث حاضر هغه دوا خزي تسنیه وز د څه چل لګا دا گردان چې تا یاد کړل پرون د نسوره دی یاد کړل سمیات یاد کړل نو په دې گردان کې اولنی شپږ څخه د غایب دي او رسونه شپږ پکې د حاضر دي دوه پکې د متکلم دي پوښوي وز به موږ دا چل کو غواړو چې موږ بس د مصدر معنی یادو د سم د معنی یادو لکه دې مصدر چې دی کنه النصر مصدر دی النصر معنی دا مدد کرنا مدد کول سمانه دا مدد کول نو موږ او د دې گردان نوم چې دی کنه دا فعل ماضی مثبت معلوم څه گردان نوم دی فعل ماضی مثبت معلوم نه پیژنم چې په دې رشوي زمانه کې یو کار د کېدو خبر ورکړل شو فاعلی وس ګوره د دې منګه دا کوی نسوارا دا نسوارا معنی دا مدد کړي وو دا مدد کړه دا ما کوی د فعل ماضی مثبت معلوم کنه هغه یو کس سړی نو هغه یو کس چې دی کنه دا کوم څه غدا هغه یو کس واحد مذکر وس نسوارا نه مدد معنا کومه وکړه د بداغه کنه مصدر مدد کړو چا کړو هاغه وو سړو مدد کړو هاغه ټولو سړو مدد کړو هاغه یوي خزي مدد کړو
تاسو اوس د نسوارا د دې معنی تاسو نه یادې کړې اوس چې دا تاسو دا لو کنه دا معنی به تاسو یاد شي اوس نصرتو موږ به چې معنی زوتو کنه د دې لپاره موږ څه چل کوو اول به موږ ګورو چې موږ نه چاته پوسو کوو چې لکه دا کوم څه غره کنه دا کوم څه غره او معنی سره یا موږ ته چاوي چې دې ټکی موږ ته معنی ویل پکار دي نو موږ بلول چې کو چې لاول به موږ څنګه معلومو اول به موږ څه معلومو بیا به دویم نمبر موږ د مصدر معنی به موږ کتل مصدر معنی موږ راتله جو ښا کنه موږ نه چې چاته پوس کړه ته موږ وای چې تم د مصدر معنی وایا مصدر موږ ته وایا او د مصدر و دریم نمبر کار به موږ ترجمه کوو چې دا اسانه ټکی تا چا وې تا چا ګران وې ته به دې کې دا درې سوچونه کوي اول به څه چل کې څنګه معلومه دویم نمبر مصدر به زده کې ها مصدر به زده کې کته د عربی کې چا ویلو نو مصدر معنی دی دا او کنه مصدر به زده کې او دریم نمبر به بیا ګوري چې دا کم ټکی له چا بیا وې پوه شو به معنی ها په دې باندې پوه شو لکه اوس تاسو ما د دې نصر تو معنی کول غواړي د نصر تو معنی کول غواړي نو زه به ډایرک معنی نه کوم ځکه که ډایرک ما معنی کول غنو زمانه به غلطیا نه راځي چې لکه زبا د سوچ عادت نشم نیو ټکی به ماته آسان نشي جو زبې معنی وکما دویم به ماته آسان نشي جو زبې معنی وکما او دریم به راته ګران نشي بیا به زبای کې غلطي کم خو چې ته سوچ کې کنه ته د بګران وسان بیا یو شانتي ته به بیا دغه نه کې غلطي به پکې بیا نه کې نو ګوره اوس زستاو د تاسو کومه چې ماته د نصر تو معنی کول پکړ دي نو زبل اول د نصر تو د صيغه است کما چې دا کوم صيغه ده نو ګوره ما نمبر ته ګوره گردان ځنه فضله کې واړه او نصر تو تراشه چې دا په اول نشپګو کې دا کوم منځنو کې دا کبا اخرانه کې دا او رمنو کنه را چې دا په اخرانو کې دا نو تا مخکې راځي د کړي دا چې اولنې د غایب دویم د حاضر او اخرنې سي د متکلم سي او د متکلم څه سي یو اولنې د واحد مذکر واحد مؤنث او دویم چې د تسنیه مذکر تسنیه مؤنث نو دا به اولنې څه کړه دویم ده اولنې څه کړه اولنې څه کړه څه صحیح واحد مذکر متکلم او واحد مؤنث متکلم کنا واحد مذکر متکلم واحد مؤنث متکلم کنا وز د واحد متکلم معنی صحیح زيو سړی او خذ کنا او د نصر تو کې مصدر معنی دا مدد کول اوس معنی وکا ما یو سړی مدد کړو ما یو سړی مدد نصر تم درې معنی کول پکړ دي ورا کنه تاسو ګورا انسان چې دی کنه وي خلق الانسان من عجل الانسان د تعدی نه پیدا کړل شي تاسو تعدی کوي کنه تاسو نو په مخه به خبرې دیږي چې ملګری ترجمه وکړه په ډایرک ماته ترجمه شروع کې ډایرک به ترجمه نه کوي کنه اول څنګه وګوره گردان د ځان سره واړه چې را نصر تم تکل راورسې نو بیا بچب شي فضله کې واړه وایا یو ټکی وایا حاضر مذکر جمع نو جمع مذکر او د جمع مذکر حاضر معنی صحیح وای منګ ټول چړي تاسو ټول سړی کنه او د نصر معنی دا مدد تاسو ټول سړو وس دا ګوره دا وس زتا ست د اکل معنی دا خړل د مصدر معنی سره خړل د مصدر معنی سره زو تاسو ته مې اکلتن څه څه غدا بھائی ناورم کرا جمع مؤنث حاضر نوز د اکلتن معنی کا اکل خوراک ته وي تاسو ټول خذو خوراک وز دا تعالی عربي ترتله وز دا چې تا دا چلی زده کو کنه ما تاسو ویلي چې تاسو به نیم بنیم عربي تاسو زده کړل ځکه چې په قران مجید کې په حدیث کې ډیر څه د ماضي څخه استعمال شوی دي وز دا خوراک کې تاسو وایا چې منګ ټولو الکانو اوس په بریک خوراک کړو دا کوم څه کرا دا غایب دی وای دا غایب دی منګ ټولو سړو څه څنګه دا جمع متکلم جمع او خوراک کول دا عقل ویلېږي فزورا عقلنا پوه شو به معنی ها بل ته پوښتنه کومه هاغه دو سړو
هغه دوه سلو خوراک کړی وو تسنیه او خوراک ته عقل وای وایات نصارا وای زم خوراک ته خوراک کول د عقل وای نصارا عقل ګوره تاسو غلطي ولې راځي غلطي څه راځي چې تاسو تادي کوئ تادي مکوئ سوچ وکړئ نو کوټه بیا په ځای تاسو غلطي نه راځي زمه تاسو ټول خو خوراک کړو کوم څه کړه جام وانس اجام وانس حاضر او جام وانس حاضر خوراک کول د عقل وای عقل ته پوښوي ضربه چرین دا وهل ته وای ضربه معنی سره الضرب وهل کول الضرب معنی سره وهل کول زوس مې ضرب تو څه څه غره نورما واحد متکلم او واحد متکلم کې سمانه د دې وسو ما یو سړی کا خزه ما یو سړی وهل کړیو پوښوي ته هغه یو الک وهل کړیو څه څه غدا واحد مذکر غائب او دو عربی کو دې سمانه کومه ضربه الګ تاسو په دې چلول باندې پوهه کنه پوهه را په کم ځای باندې پوهه کم سیستم د ګران کاری نو الګ ته په دې چل باندې پوهه کم دا تاسو مونږ ته اوته بوته کګه اوس ګوره تا قرآن مجید تاسو ترجمه دي ته قرآن مجید ها نه نرسیدله اوس ګوره زه مې رزق دیګه نه رزق ویل رزق خوراک کول ته لګي خوراک ته وی کنه وس رزقنا په قرآن مجید کې راغله رزقنا کوم څه غلا جمع مانو کا مونږه ټول سړو خوراک وړلو پوه شئ امنو څه څه غلا امنو ناورما جاء مذکر امن معنا د ایمان راوړل معنا کوا منګ نو ولې جاء مذکر غائب ټول سړو د کفر معنا د انکار کول د کفر معنا څه ده کفرو صيغه وایا جاء مذکر وایا معنا ټول سړو ته خو موږ معنا نه راځي دا بګی نشته چې مال معنا راځي چل له د معنی نه راځي وستا چلیز دغه وسه تا د پکم ځای کې په قرآن مجید کې د معنا راځي اوب تکول شي خو کم د ماضی راځي د ماضی مثبت معلوم ول دا نور چې راځي د سې یو تاسو زده کوو تاسو په معنی زده کیږي به دې خبره باندې پوه شئ ها نور د قرآن مجید ته تاسو وای چې ماضی په کې راغلي حافظان وای چې حافظ ها اوس بل دې پورته تاسو پوه شولې یو خبره بلو کې بیا بس ده ګوره د څومره صيغې چې دي کنه د ماضي اولنۍ صيغه د مصدر نه جوړیږي د ماضي اولنۍ صيغه د څه نه جوړیږي د مصدر نه صرف اولنۍ صيغه جوړیږي د مصدر نه صرف څه جوړیږي لکه الضرب مصدر النصر مصدر ده د النصر نه منګه الف لام کټ کو او د نصوره شکل دې منګه جوړ کو هر تسنیه او هر جمع د خپل واحد نه جوړیږي هر تسنیه هر جمع د څه جوړیږي د خپل واحد نه تسنیه څه ته وایي چې په دوه ته نه وایي چې په دوه دلالت کوي او جمع چې په دریو دلالت کوي ګوره ما دې دا نسواره ده کنه نسواره د دې نسواره سره ما صرف الف ولګو نو دا د څه څخه ته جوړ شو د جمع د تسنیه او د دغه نسواره سره موږ ولګو چې څه ته جوړ شو وس دا وایا چې د تسنیه مذکر غائب په کم ځای کې عمر راځي کنه په کائنات کې چې د تسنیه مذکر غائب څنګه را پای په شو باخره کې به الف راغلی لکه په دې کې دا نون صاد را ہے د نون صاد را نه علاوه چې څه هم دي کنه هغه فاعلی هغه صحیح فاعل او فاعل په دای کې نه بدلیږي را بدلیږي لکه په دې کې په دې نسواره کې فاعل موږ تخکاری نه ښکاری کنه په دې نسواره کې څه شه ده په نسوارو کې په نسوارت کې تا ساکنه په نسوارتا کې تا الف په نسرنه کې
نون پنصرت کې پنصرتما کې پنصرتم کې پنصرتی کې پنصرتما کې پنصرتن کې پنصرتو کې او پنصرنا کې وس دا خبره تاسو زده کوي چې لکه دا علامات نه دي دا په هیڅ یو گردان د فعل ماضی کې نه بدلیږي را بدلیږي مطلب چې د جمع مؤنث غائب څنګه وکنه دا په اخره کې به همیشه د پاره نون زبر نه راغلی چې د جمع مذکر حاضر څنګه په اخره کې به تم راغلی چې جمع مؤنث حاضر څنګه په اخره کې بس راغلی تون راغلی لکه څنګه چې تاسو دا یو گردان زده کو تر ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتي ضربتما په ضربتي باندې تما ودرولې نو ضربتي در چا په شانتي ده نو نصرتي نو ضربتي به څه څه غي د څه څه غي و ضربتي ضربتما ضربتن بضربتن مو درولې ضربتن به څه غي لکه صرف تا دا یو گردان زده کوې چې د نصرتو نه دي زده کو خو په دې باندې پته ټول گردانونه په پټول لګي پوه شو دې باندې په دې باندې پوه شو دغه شان د دې سره به ته معنی هم زده کې معنی لکه سمعا معنی دا اوریدل د سمعا معنی سره نو د سمعا معنی به موږ څه کوو اوریدل کړو هغه یو کسړي سمعا اوریدل کړو هغه دو سړو سمعو سمعت اوریدل کړو هغه یوې قضې سمعتا سمعنا وستاو چې په خپل مندا معنی وای دا ما تاسو زده کړی دي دا به تاسو ځان او زده کوئ خو چې تاسو څه زده کوئ پرې خبره باندې پوه شئ وز د شهیده معنی دا گواهی کول د شهادت معنی سره گواهی کول نو زم د شهید تو معنی تماته وکا واحد متکلم او د شهادت معنی سره گواہی کول نو شهید تو معنی وکا گواہی کړي و ما یو سړي شهید الله شهید معنی کوا گواہی کړي وا ها گواہی کړي و ما یو سړي گواہی کړي وا وزه مې تاسو ټول سړو گواہی کړي وا کوم څنګه دا جمع مذکر حاضر جمع مذکر حاضر او گواہی کول د شهادت وای وایا نو ورما شهیدتم پوښوي ها ته وای منګ ټول سړو گواہی کړي وا څنګه وایا جمع متکلم وسوای هو شهیدنا او یک ودره پاسا د چشمو والا پاسا هو ته پاسا توایا ماته هاغه دو سړو گواہی کړي وا کوم څه کرا هاغه دو سړو گواہی کړي وا تسنیه مذکر کا مؤنث ہو ها تسنیه مذکر غائب او گواہی کول د شهادت وای نوز دا وای د دې په عربی کې څنګه ما شهادت کول شهیدا ټیک شو دا اوس ته ودی چې ته په کو سوچونه کې تو سی خو تا وړاړي پیرو ماته ها او د دې گردان نوم چې دی کنه په دې ګورا په تیر شوی زمانه کې یو کار د کېدو خبر ورکړل شوی کنه نو دې بحث دې گردان ته بحث وای بحث نو دا بحث سره فعل ماضی مثبت معلوم فعل ماضی مثبت معلوم کینه اوس د یو کس ته د اوس کوم چې چاله وردي کنه هغه پاسه وای کتابه معنا نه کتابه کتابت لیکل کول ته وای کتابت څه ته وای ته مونږ ته وایا مونږ ټولو الکانو پرون کار لیکلای وو دا کوم څه کنه پاسه با جمع مذکر متکلم اوس په عربی کې دا وایا او نه څه کتابه ده پزورا را کاکا کتبنا چې سب کتب نه وینو بیا به خلکو چې لکه دا چرته دغه څه غلا دا وای مجمع مؤنث څه کنه دي دغه کتابت لیکل کول ته وای کنه نو تاسو ماته وایا چې تاسو ټول سړو لیکل کړیو نه وایم پاسه یو کس پاسه چې چاله وردي هغه زر پاسه دی یو بل سره مقابله کوي
ولې تاسو ټول سړو لیکل کړو جمع مذکر حاضر او کتبه معنی لیکل کتبتم کینه وسه دیغه ګورم کذبه معنی دروغ ویل دي کذبه معنی څه دي دروغ ویل ته منګه ټولو الکانو دروغ ویلیو جمع مذکر متکلم صيغه وایا ذال کذبنا کینه ته تاسو دوو الکانو دروغ ویلیو تسنیه مذکر حاضر ماشاءالله او صيغه کذبتم کینه صداقت معنی دا صدقه رښتیا ویل هغه ټولو سړو رښتیا ویلی وو جمع مذکر غائب او دا کومه صيغه ده صدقتم ها صدقوا سمانه ده صدقوا پوه شوي به دې باندې کینه دې باندې تاسو پوه شوي دا کم کردانو فعل ماضی مثبت معلوم و چې موږ دې مثبت نه منفي جوړو کنه نو سکار مار پکې نشته ده صرف یو ټکی دی پکې میم الف ما به پکې ودیږي سب پکې ودیږي ما لګې د ضربه ضربو دې موږ وایو ما ضربو وایو ملګری یو په ځمو وای دا یو په ځمو وای درې چې وای درې چې بیا چپ کېږي ما ضربه ماشاءالله ما نصغر وس ما تاسو ته نور سن دی ویدي ما تاسو ته نور اسم دی ویدي خو کتاو زما په طریقه باندې پوښیوي نو تاسو ته پتا پته لګي چې ما نصرت نه رسه څه غدا جمع دا اوس ما تاسو ته وی ګوره اصل چې په طریقه باندې به کول دي پر ټوټو باندې ګوره کار نه کیږي چې تا رټه یاد کړل کنه رټه به تعالی سپ دغه ځای دغه کو چې بیا دا څه خبره اخو دې وکړه بیا نه پويږي وځه ته مکنه چې د دې معنی ما تاسو وکړلې ما ونه لیکل نه مې لیکلې کنه هوتا دا ما طریقې ذکرې را نو تا بوس ان شاء الله تعالی به دې معلوم درځي لګوره فعل ماضی منفي معلوم موږ څه ته وایي چې په تیر شوی زمانه کې د یو کار د نه کېدو خبر ورکړل شوی کنه نو ما سمعنا د دې معنی موږ ته کول غواړي صيغه الاول وایا جمع مذکر مؤنث متکلم جمع مذکر مؤنث متکلم او با سره وصل لګي فعل ماضی منفي معلوم فعل ماضی او د سمع معنی دا اوریدل په خپل وسوه نو اوریدلی منګه وس دغه درې الکان دا کوم چې کار نه ولیکلې دوس وای کنه ما ته وای چې منګه کار نه ولیکلې دا درې کسان دي دا درې ونه وای چې منګه کار نه ولیکلې دا کوم څه کې دي شعر لاول وسیغه ماته وې جمع مذکر وای حاضر متکلم دا به بل شو منګه درې ولکانو کار نه لري کله ولی حاضر دا حاضر دی حاضر خو چې زمنګ مخې ته یاري دا وایو متکلم منګه درې سړو دا به صحیح متکلم جا متکلم او کار لیکل ته کتابه وای کتابه وسته په عربی کوه ما کتاب وز دا نور وای منګه ټولو کار لیکلو دا وس کوم څه غره مړه لاول څه غوایا جا مذکر وس بحث وایا فعل ماضی او کتابت كتبنا پوه شوي والسميعه چې ده کنه سميعه معنی سره وس تاسو وای تاسو ټولو سړو ندی اوریدلی
جمع مذکر بحث فعل ماضی منفی فعل ماضی منفی مثبت ولې تاسو ټول سره نه دی اوریدلی فعل ماضی منفی معلوم صيغه ما سمعتم په دې باندې تاسو پوه شئ اوس تاسو دې وګورئ کنه یو ملګری د دې طرف نه پاسه یو د دې طرف نه پاسه دیو ولنه ته وسونه وکړي